رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة صدق الله العظيم. دا د تیر شوي نشم ویلی خو در روان صدارت زمونږ په نظام کې د مجلس شورا یو نظام دی چې په هغې کې به باقاعده د بازار چې کوم نګران کابینه هغه به ډېره زیاته امپاور وي د هغې سره به طاقت وي. په دې وجه مونږ د بازار دا سټرکچر چینج کول غواړو او صحیح طریقې ته راوستل غواړو. دا تیر شوی پرسوده نظام چې دی دا ختمول غواړو چې د بازار مخ په وړاندې لاړ شي. تاسو په دې سیلاب کې نن هغه مسلې وکتې په ګروپ کې دنیا ملګرو زما سره د فلډ هغه وخت هم شیر کړل د ووټاس پرونه مسلې شیر شوې دا نه چې مونږ په هغې نه یو مونږ تاسو له هغه سروسز درکو چې تاسو په یو کلیک باندې هلته رسېدی شئ. خو نن چې کومه زمونږ غونډه د نګران سره ده هغه زمونږ صرف د نګران کابینې نه دا سوال دی چې آیا د دریو څلورو کالو نه تلاوت خان چې راته پته ده چې ما درخواست ورکړی د الیکشن لپاره آیا تر اوسه پورې په هغې باندې اکشن نه دی اخیستی شوی چې یاره چاته اعلان شوی چې او مونږ په بازار کې نګران کابینه یو او مونږ اعلان کړی دی او په بازار کې به د نن نه بعد دا سیسټم چې دی ګوره هغه باقاعده ډیفاینډ سټرکچر دی چې 2 کاله ټایم دی. اوس دا د چا پلار د بدماشۍ سیستم نه دی چې هغه راځي او په هغې باندې کیني چې زه دغه کې کوم کړی داسې به نواز شریف او زرداري بیا 50 کال نه ځي په پاکستان کې د هغو نه ډوبټ بدماشان نشته. خو د هر یو شي خپل یو طریقې کار دی. نه خبره زما ما تاسو ماته ووایي هر سړی وایي چې یاره دا په بازار کې یو لیونی زحمت ګرځي او دا بازار کې الیکشن صرف دی غواړي نور څوک نه غواړي. زه که تاسو غواړئ چې آیا د بریکوټ دا 1100 دکانداران په دې روډ تاسو ته مارچ وکړي نو چې سبا یې زه تاسو ته شوکم خو ذمهوار به یې تاسو یې ذمهوار به بیا نګران کابینې زه به تاسو ته سپینډ وکړم چې یاره زمونږ سره خلک شته که نشته. خو بعضې نیم کسان مونږ هغه خلک نه یو چې د سړي ټایم بربادوو هغه د هغه د کار نه وباسو د خپل مقصد دپاره استعمالوو چې د هغه خدمت مونږ کولی شو د هغه ضرورت ته نه راځي. خو که تاسو وایئ چې یاره څوک هم وایي چې یاره دلته په ما پسې 300 راغونډ کړه نو مونږ دپسې سهار په بازار کې اعلان کوو انشاءالله تاسو په بازار کې دا مارچ وینئ. یوه زمونږ د طرفه کولاو خبره نګران کابینې نه نن ته مونږ زمونږ مشران یې مونږ ځکه تاسو راغوښتئ چې مونږ ته کولاو ووایو په دې به خفګان نه کوئ. 4 کالونه تاسو ته پته ده چې زه ګرځم زما د پیدارو تلي وشکېدل زما د نوي بوټان دي دا مو وشکېدل نه چې نه هسې خبره کوم لکه زما په دې خبره پسې تلي وشکېدل چې یاره تاسو مهرباني کې په دې بازار کې د الیکشن وکړئ. زه د ځان دپاره نه یم خو زه د دې بازار د دې دوکاندارو دپاره یم دا زما دپاره یو جهاد دی. ٹھیک شو چې کم سړی په حق نشي ویلی حق پټی د هغه څه مطلب نشته او کم سړی په حق دپاره نشي ودرېدی ویرېږي هغه هم بیا څه مقصد نشته ژوند هم څه فایده نشته. مونږ نګران کابینې ته دا خاص کوو تاسو اعلان وکړئ چې مونږ نګران کابینې یو که نه وي دا 2 خبرې مونږ ته کولاو کوئ او تاسو نګران کابینې مونږ درخواست کوو چې تاسو مهرباني وکړئ په بازار کې د اختیار په لاس کې واخلئ مونږ د الیکشن اعلان وکړئ. که تاسو مشران په بازار کې نه غواړئ چې مونږ د نګران کابینه نه یو نو بیا دا ټول دکانداران هم مخامخ دي هغه وایي چې یاره بیا تاسو مهرباني کوئ مونږ ته بس یو کاغذ باندې لیکل وکړئ چې مونږ د بازار نګران کابینه نه یو. خو دا تپوس هم کوي چې تاسو د بازار نګران کابینه نه یو تاسو زمونږ 300 کاله ولې ضایع کړئ یا زمونږ د 300 کاله تاسو ولې ضایع کړئ. او که تاسو د نګران کابینه تاسو امپاورمنټ غواړئ تاسو مطلب دا دی د چا نه هېرېږئ نو پتن دا درته زه یم چې لکه په غونډ بریکوټ کې تاسو ته د هېڅ چا ضرورت نشته دا یو زحمت ستاسو دپاره کافي دی انشاءالله تاسو به ویلئ چې یاره ستاسو دپاره دی ځکه که ځان په واده سره دی دا خو صرف بریکوټ ته ګورم مونږ زه هر سړي ته یم زه پاکستان ریولیوشنري ګارډ یو موومنټ شو زما سره په لکاو خلک په پاکستان کې دا خدای شته چې زه درته وغواړم په دې بازار کې به زه په لکاو کسان ودرم خو د بریکوټ خلک به وتښتي ولې چې هغو ته پیس کولو ټینګې بني دا نه چې مونږ خلک نه پېژنو دا خلک نه چې په مونږ کې زور نشته خو زمونږ مقصد دا دی چې مونږ شرافت غواړو په شرافت په طریقه د یو سړي سره کار کوو. دا زما وطن دی زما عزت دی زما مشران زما عزت دی زما دکاندار زما فخر دی چې زه د دې دکاندار د حق دپاره ونه درېږم سبا به زما نه الله تپوس کوي چې تا نه ما طاقت درکړی تا نه ما زور درکړی تا نه ما ژبه درکړې تا د دې مظلومو سره مدد ولې نه کوم. خو زه نن هم دې مظلومه ته یم چې مظلومه ته به هم پاسې خوله به کولاوې که دغه شان دې مظلومه کېناستې نو بیا به چټني بیا ستا نه دنیا شته نه آخرت. د بېغیرته سړی چې دی که بېغیرته سړی وایي د الله هم نه دی خو مونږ نن ټول دکانداران د دې ټولو ملګرو په اجتماع سره نګران کابینې ته درخواست کوو
کتا سو ای سی لزای کتا سو ډي سي لزای استاسو کار دی د بازار نگران کابینه رول مونږ تاسو له درکو د نگران ای سی او د ډي سي کار تاسو سره دا دی چې تاسو د الیکشن ډیټ وټاکئ هغه تعالی پریزایډینګ افیسر نه درکئ هغه تعالی سکیورټي نه درکئ صرف مونږ ته نه زموږ مخالفینو ته چاته وینا کوي په بازار کې مونږ به تاسو ته وکړو چې د ای سی سره بیا مونږ سره خبره کوو اب زموږ شرافت له زموږ شرافت ته بیا بابا زموږ شرارت بیا په مضبوط راځو خو تاسو هم کم از کم فاصله پکار دی کنه دا وایي چې نن پځې چې څوک راغلي دي مونږ له چا تاریخ وړه مونږ تاریخ ته نه ورکړې مونږ له چا پریزایډینګ افیسر غوښته مونږ نه ورکړې مونږ له چا سکیورټي غوښته مونږ نه ورکړې خو نگران کابینه خو دا وایي چې زموږ سره تعاون نه کیږي تعاون بس تاسو سره الو کیږي چې ته د بازار اختیار په پلاس کې واله الو بس تاسو سره اداره تعاون کیږي په دې وجه زما نگران کابینه مشرانو ته خواسته چې آیا زموږ د دې دریو خبرو موږ جواب راکړي چې آیا تاسو نور زموږ د دې دکاندارانو سره صفه اشلره او دا کار څنګه هغه په الیکشن ما ټول مطابقه ټول الیکشن د خوشاله الیکشن دی وکړي شي حق اواز وکړي شي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زما دکاندارانو ورونو سونه چې راغلي زه شکریا ادا کوم او بلند الفاظ سره دا وایم چې مونږه راوځي زمونږ د دې لپاره یو چې ووټ پې وشي تا خو نه خبره شوه که نه چې دا به بیا مطلب 4 کاله وشوله ووټ نه کېږي اوس وجه څه ده څه مسله ده که نه چې تاسو هم به ته ولګي موږ ته به هم ولګي موږ هم نن د دې خپلو مشرانو نه زه اوس تپوسونه کوم چې څه وجه ده چې نه کېږي مونږ ته خلک وایي چې یاره دوی څوک نه پېژني نو داسې خبره ده چې مونږ ډاکټر امجده پورې خبره ورسوله کاشف صاحب ته مونږ خبره ورسوله ایسي صاحب ته مونږ خبره ورسوله ډي اس پي صاحب ته مونږ خبره ورسوله څوک بیا اکشن نه وي څه وجه ده